چې کلی نه دنیا رخ شوې ده نو تر دې ټایمه پورې د خانه کعبې تعمیر 15 ځله شوی 15 ځله. اول ځل د دې تعمیر آدم علیه السلام کړی دی چې کله دې الله دنیا ته راولېږو نو جبرئیل علیه السلام راغی او وی ورته فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې دلته یو کور روغ کړي نو دا خانه کعبه یې روغه کړه. نو چې کله دا روغه کړه د دې د تعمیر نه فارغ شو نو جبرئیل علیه السلام فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دې نه غیر چاپیره طواف وکړه. نو آدم علیه السلام د دې نه غیر چاپیره څه وکړو؟ طواف وکړو. نو چې کله د دې نه غیر چاپیره طواف وکړو نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام ته فرمایل وی آدم ته وایا چې په مخ د ځمکه ته اول انسان او دا اول کور د ستاسو د عبادت لپاره روغ شو د دې نه طوافونه کوي عبادت کوي دا اول کور دی چې روغ شو. نو په مخ د ځمکه د ټول لومبه کور کم کور رخ شوی دی؟ خانه کعبه. په مخ د ځمکه د ټول لومبه آبادې شوی د خانه کعبه او آدم علیه السلام ته طواف چې کله بیا طوفان نوح راغی د نوح علیه السلام په قوم باندې چې کوم طوفان راغلی په کې د خانه کعبه اونړېدله حتی تر دې پورې چې بنیادونو باندې هم خاورې راغلې بنیادونه یې پناه شو خاورو کې پناه شوه ختمه شوله. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دغلته پرېښی و نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام راولېږو او ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې دلته د الله کور دی د هغې بنیادونه ښکاره کړي هغه دوباره تعمیر کړي. ابراهیم علیه السلام یې کوم ځای دی ما ته خو نه دی معلوم. جبرئیل علیه السلام ورته خانه کعبې دیوالونه وښولې دا ځایونه وکنئ نو چې هغه ځایونه یې وکنستل نو د خانه کعبې دیوالونه راښکاره شو بنیادونه راښکاره شو کوم چې آدم علیه السلام کړي. نو ابراهیم علیه السلام ګټې راغونډې کړې ورسره اسماعیل علیه السلام ملګری دی. بیا ابراهیم علیه السلام د دې تعمیر کو دیوال به کو او اسماعیل علیه السلام ورله ګټې او خټې ورکولې. نو پلار او زوی بیا دا دوباره روغه کړه. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د دې دوباره تعمیر کړی دی د خانه کعبې. هلته کې چې کوم مقام ابراهیم کې چې هغه ګټه پرته ده که نه پای کې د ابراهیم علیه السلام د خپو نښې دي دا هغه کوازه ده چې په دې به ابراهیم علیه السلام ودرېده خانه کعبه یې رغوله او دې کې الله تبارک وتعالی دا خصوصیت ایښی و که نه چې دا به په خپله اوچتېده چې څومره به دیوال اوچتېده دا ګټه به اوچتېده او چې بیا به ابراهیم علیه السلام راکوزېده دا به راکوزه شوله او په ګټه کې د چا د خپو نښې نه جوړېږي خو دا د ابراهیم علیه السلام معجزه وه چې په ګټه کې د خپو نښې جوړې شي. نو دوباره د خانه کعبې تعمیر چې کړی دی دا ابراهیم علیه السلام کړی دی. خو د ابراهیم علیه السلام چې کوم تعمیر کړی و که نه دا غیر مسقف و یعنې په دې چت نه و خانه کعبې باندې د پاسه چت و چې کوم آبادې ابراهیم علیه السلام کړی و د هغې د پاسه چت نه و او دیوالونه هم ډېر دنګ نه و د انسان د قد نه لږ لوړ خو ډېر زیات دنګ لکه دا اوس چې څنګه دومره دنګ نه و نو چت پې هم نه و دیوالونه هم ډېر دنګ نه و وخت هم ډېر تېر شوی و نو زړه شوې وه دیوال هم راسته شوي اوبه به راتلې هغه به پکې ډنډ کېدې دننه خو تاسو کړي د خانه کعبه بلکل لاندې ده غیر چاپېره غرونه دي نو اوبه به راتلې او ټول یو په هغې کې څه کېدي ډنډ کېدې نو هغې اوبو لږه خرابه کړې وه. بیا قریش راغونډ شو او دا مشوره وکړه ده چې د خانه کعبې د آبادۍ دوباره رغو د دې دوباره تعمیر کو. په دغه وخت کې د نبي علیه السلام عمر مبارک 15 کاله 15 کاله د نبی علیه السلام عمر دوی د خانه کعبه دوباره رغو ځکه چې دا لږه کمزوري شوې ده نړېدو ته اسانه شوې ده. خو څنګه به یې رغو نو په دې کې د نبي علیه السلام ماما دی د نبي علیه السلام ماما دی د هغه نوم دی ابو وهب بن عمر مخزومي. ده وویل وی خانه کعبه به رغو خو یو خبره یاد وساتئ چې هر قوم به پیسې راوړي هر سړی به پیسې راوړي حلالې پیسې به راوړي. په خانه کعبه کې به حرامې پیسې نه لګو چا چې حرامې پیسې ګټلې به خانه کعبې لا نه راوړي حلالې پیسې راغونډې کوي هر تن ته پته ده چې دا پیسې زما بالکل حلالي. دا مشوره د نبي علیه السلام ماما ورکړله وی ټیک ده ټول خلکو حلالې پیسې راغونډې کړې دي چې راغونډې کړې دي اوس خانه کعبه به څنګه رغېږي نو د دې طرفونه په قومونو باندې څه کړه تقسیم کړو چې دا طرف په پلان کې قبیله رغی دغه طرف په پلان کې قبیله رغی دا په پلان کې رغی دا په پلان کې رغی ځکه چې منځ کې جګړه جوړه نشي چې د ټولو پکې څه وشي حصہ وشي دا په قبیلو باندې تقسیم کړو دا طرفونه په قبیلو باندې تقسیم کړو. د رکن یمانی او د حجر اسود ترمنځ چې کوم ځای دی کنه دا ځای د قریشو په حصہ کې راغی دا به دوی رغی. اوس خبره خو شوله